إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون صدق الله مولانا العظيم. د عیسی علیه السلام د معجزات ذکر وشو او د یهودو د مقابله او د مکر داغه تذکرہ مشوله په دې رکوع کې الله پاک د عیسی علیه السلام د نجات او د فلاح ذکر کوي چې د یهودو د مکر نه الله تعالی عیسی علیه السلام څخه بچ او الله تعالی او ته پیشنګوئی وکړه بشارت ورکړه چې زبده بچ کوم فکر مکوه یاره مکو زبده بچ کوم د يهودانو د مکر نه او د غي د zarar. مفسرین حضرات لیکي چې عیسی علیه السلام دغه بادشاہ د يهودو په یو کمره کې قید کو او خپل فوجونه ته نه چاپیر کړل او د پانسی کولو اراده وکړه. د عیسی علیه السلام د قتل د پاره یو فرنګي وردن نه کو چې دی به په تور باندې قتل. عیسی علیه السلام خپل یو حواری هغه سره ذکر وکړو چې کفار زما د قتل خواهش کوي تاسو کې یو کس چې ځان قربان کی شهید بشي د اوچت مقام شهادت په تعالی ورکی او ما به الله تعالی بچ کی. هغه کې یو کس چې کوم نو د حواریینو نه تیار شو او د عیسی علیه السلام شکل الله تعالی په هغه باندې واچاو او عیسی علیه السلام الله پاک صحیح او سالم کوټای وته کولاو کړلا او اسمان ته وخیږي او هغه خلق چې راتن نشو قاتلان نو دغه حواری قتل کو ځکه چې هغه د شک په شکل د عیسی علیه السلام باندې هغه قتل کو. بعض مفسرین وی چې نه هغه خپل سړی قتل کو کم سړی چې هغه وردن نشو عیسی علیه السلام خو الله پاک اوچت کو او کم سړی چې وردن نشه داغه د قتل لپاره داغه نوم توتیانوس هغه باندې الله تعالی شکل د عیسی علیه السلام واچاو ادي قتل چې قتل کنو بیا اختلاف پیدا شو. يهوديان وی چې مونږه عیسی علیه السلام قتل کړي او يهوديان وی چې موږ عیسی علیه السلام قتل کړي. عیسایان وی تاسو زموږ سره قتل کړي تاسو زموږ سره وجلې دي ځکه چې کتا سو عیسی علیه السلام قتل کړي زموږه غسر شو ها او هغه وی چې نه ها موږ تاسو سره نه قتل کړي. اختلاف پیدا شو نو داغه د اختلاف د وجنه ډیر يهوديان قتل شو د پیرنګیانو د لاسه دی باندې اشتباه را لاو شک پراغه چرم څوک قتل کا آیا موږ عیسی علیه السلام قتل کړي دي او کنه دا موږ پیرنګي قتل کړي خو شي اشتباه پراغه د دې وجنه په دې مسله کې درې قوله جوړ شوی دي. یو د مسلمانانو عقیده ده یو د يهوديانو ایو د پیرنګیانو. د مسلمانانو عقیده خدا ده چې عیسی علیه السلام صحیح سالم اسمان ته اوچت شوی دی او په خپل طبيعي وفات سره به د قیامت په قرب کې قتل دغه وفات کیږي با په خپل مرګ سره به وفات کیږي
هغه به الله تعالی زمکه ترالیږي دجال به قتلای او د مسلمانانو معاشره به جوړي یو عادلانه حکومت به داغه په زمانہ کې سکیږي جوړي دا د مسلمانانو عقیده ده د يهوديانو عقیده دا جوړه شول چې عیسی علی السلام مونږه صلح کړي دي خیال کړه کنه هغه مونږ صلح کړي دي او هغه وخت سره ختم شوه دي بیا نه پیدا کیږي ها د مسلمانانو زموږ عقیده ته يهوديان انکار کوي زموږ د عقیده نه څه کوي انکار کوي خیال کړه کنه او پیرانګیان وای چې عیسی علیه السلام قتل شوه دی خو بیا ژوندې شوه دی او اسمان ته اوچت شوه دی او بعض عیسایان وای چې نه عیسی علیه السلام د وخت اسمان ته اوچت شوه دی نه د عیسایانو عقیده د بعض عیسایانو عقیده زمونږ په شان ده چې ژوندې اسمان ته ختلې دی قتل شوی نه دی او بعض وی چې نه قتل شوی دی بیا زنده شوی دی اسمان ته خېجولې شوی درې عقاید پدې کې جوړ شو خیال کرا لکه د مسلمان او د عیسائی جګړه شوله هغه مسلمان زما مقتدی و هغه مسلمان ورته وی چې عیسی علیه السلام دا اسمان ته ختلې دی او بیا به د قیامت په نخو کې به دی را کوزیږي انو هغه عیسائی وته ویلې په اسمان کې اجره ده چالته خوراک کوي کوښښ وکړه تاسو پاک دروغ وایي هغه عیسائی وته هغه دماغه مقتدی وته ویلې ستاسو مور په خېټه کې اجره وا چې تا پکې نه میاشتې خوراک کاو کوښښ وکړه عیسائی په ځای غلې کخه خیال کړه کله کله دا عقلی جواب چې ده کنه دا ډیر زور ووري اورې دلته یو کالجو مولانا عبدالرؤوف سے د غدایزو د ملکپور مالی دلو ډیر حاضر باش او حاضر جواب انسانو مولانا عبدالرؤوف سے او نو وی مولوی صاحب تاسو مولیان وایي چې د قبر ته فرشتي راځي اته پوسونه کوي چې مر ربک ما دینک ونه و د قبر ته خلار نه په کمالار وته راځي هغه مولوی صاحب وته بچیا په دې هغه کې چې دا د چرګوړي دا روح پیدا کیږي دا وته په کما غاړه زی پاګای کې اورې اخو ډیره باندې لا قبر نه خدای غلارې ټولې باندې دا روح وته په کما غاړه زی ها نه بس کالجی غلې ها په ځینې ځای کې به عقلي جوابونه کوي حالت کې نقلي جواب کار نه کوي پوه شئ پکې نو الله جل شانو فرمایي اذ قال الله یا عیسی هغه وخت چې ویل الله تعالی اے عیسی علیہ السلام انی متوفیکا بشک دو وفات کوون کې امتحان را کلا قیامت تنزدې ها زو وفات کوون کې امتحان را قیامت تنزدې ورافعو کا وسپور تکوم تعالی را الی زانتا وسپور تکوم ومطهرک از پاکوم تعالی را من الذین د اعتراض داغه خلقنا کفرو چې کافران دي د يهودانو د اعتراض او د الزام يهودانو به الزام کو چې عیسی علی السلام ولد زنا دي سده ولد زنا دي دا د عیسی ها دا د يهودانو عقیده وجعل الذين والله او زه ګرځون کې ما هغه خلق اتبعو کا چشتای تبای کړی دا چې هغه پیرانګیان دي فوق الذين د پاسه دا خلقو کفرو چې کافران دي چې يهوديان دي دین سوارا ول بزو عزت ور کوم غلبه ور کوم په چا باندې په يهوديان باندې ترکمه الى يوم القيامه تر ورځ در قیامت پورې وګوره د الله کلام رښتینی د 2000 کال تیر شو ها وسم يهوديان ذلیل دي په مقابله د سکه د پیرانګیانو کې په دنیا کې غلبه ده چا ده د پیرانګیانو ثم الی مرجعکم بیا ما تواپس تاسو دا خیال کرا لک د متوفی کا د دې صدری ترجمه دي ښا
علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه هغه وی توفی په دریو معنو سره ده. ها یو توفی په لغت کې قبض ته ویل شي، ثم یتوفى كل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. توفی ویل شي په لغت کې قبض ته، او په اصطلاح کې توفی دا درې قسمه ده. یو توفی خیال کراله کنه په منام ده، یو توفی په یقظت ده، توفی په المنام په خوب کې سړی چې کم دین وفات شي. یو توفی په یقظت ده، په ویښه باندې توفی. دا بیا دوه قسمه ده، توفی یوازې د روح یا د روح مع الجسد. خیال کراله کنه توفی د خیال کراله کنه توفی د روح مع الجسد، او ایو توفی چې کم دینو د صرف جسد ده. نه انی متوفی کا مراد دینا توفی مع توفی الروح مع الجسد ده، یا توفی الجسد مع الروح ده چې زه تا وفات کومه سره د جسد او د روح نه. کله په قرب د قیامت کې، نږدې د قیامت. دلته لغوي معنا مراد نه ده چې ان متوفی کا وسط قبض کومه. خیال کراله کنه دا دوه ترجمه دا کېدل شي. یو متوفی کا په معنا لغوي سره چې شنو زتا قبض کوم، معنا ژوندې د اسمان ته خېجو په الحال پوه شو به کنه. ادا رافع کا د متوفی کا د پارس شو تفسیر شو، یعنی زتا قبض کوم معنا پورته کوم د اسمان ته. او بل معنا د متوفی دا چې زتا سره د روح نه قبض کوم. او کله د قیامت په قرب کې. خیال کراله. او وسو ورافعک الان، او وستو چتوما اسمان طرف. دو ترجمه دا یاد وساتئ نو یا معنا لغوی دا نمو توفی دا چې تعالی رزق بس کون کما. خیال کراله کنه په حال. او ورافعک دا رافعک د متوفی کده لپاره تفسیر شو. ا دویمه معنا دا شول چې په قیامت کې به دا متوفات کوم او وستو چتوما ځان طرف ته. خیال کراله دا مفسرین حضرات لګي چې دا الله قانون دا دی چې کله قوم د خپل پیغمبر نه اختلاف وکي او انکار وکي، نه دغه قوم یا خو د پیغمبر په ژوندانه باندې خدای پاک سکی هلاک. لکه د نوح علیہ السلام قوم هلاک کو، د موسی علیہ السلام قوم هلاک کو، د ابراهیم علیہ السلام قوم هلاک کو. نزین خدا چې د پیغمبر په ژوندانه باندې خدای هلاک کی. یاد ده چې دغه پیغمبر ته الله تعالی اوچت کی، پیغمبر ته الله تعالی اوچت کی. لکه نبی علیہ السلام د قوم نه اوچت کو. خیال کراله د مکې نه مدینه ته ولېږه. یا لکه موسی علیہ السلام د مصر نه صحرای سینا ته ولېږه. او عیسی علیہ السلام د قوم نه اوچت کو، نه چرته ولېږه، اسمان ته ولېږه. نه کتا سوې چې اسمان ته دا نور ټول پیغمبرانو هجرت څخه شوه دي، پزمکه شوه دي، دی بیا ولې اسمان ته خېجاو. دې ځکه وخېجاو ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. آدم علیہ السلام کم ځای ته خېجولو، هغه پزمکه جوړ کړو او بیا اسمان ته خېجولو جنتونو ته. نه عیسی علیہ السلام هم پزمکه جوړ کړو او کم ځای ته وخېجاو، اسمان ته وخېجاو. ځکه ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. نو الله فرمایي وجعل الذين ذكرتون كما اغا خلق اتبعوك چشتا اتباعو کی چاغه نسوارا دي فوق الذين تپاس دا خلقو کفرو چستانه انکار کړي دي الى يوم القيامه
ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم ذب فیصله کوم فمیان تاسو کې بما کنتم فی تختلفون فاغ عقائد کې چې تاسو په کې اختلاف کولو فاما الذين كفروا فسا کسان چې کافران دي فوعذهم عذابا شديدا عذاب ور کم دوی ته په عذاب سخت سره چې هغه يهوديان په دنیا کې ول آخرت په آخرت کې عذاب به صحیح حامي وما لهم نبيد دي د پاره من ناصرین شوک مددګاران واما الذين امنوا کسان چې ایمان راوړل او عملو صالحات او نیک اعمال وکړل فيوفيهم اجورهم پورا باور کې دي ته الله تعالی بدله د عمل والله لا يحب الظالمين الله من نکید ظالمانو سره ذالک د آیاتونه چې دي نتلو علیک الولو پتا باندې اے د الله حبیبا من الآیات چې آیاتونه د قران پاک دي او ذکر الحکیم د ذکر محکم دي قران پاک ته ذکر ویل شي ها خیال کړه کنه انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ذکر حکیم سره قران پاک وما من اله نشته ده هیڅ معبود نشته ده یو معبود الا الله مگر یو الله وان الله له العزيز الحكيم بشک الله تعالی غالب او حکمت والا ده ما من اله الا الله رد شو پچا باندې پټول عقاید د نسوارا او ان مثل عیسی بشک مثال د عیسی علیه السلام عند الله پنځ د الله کما مثل آدم پشان د آدم علیه السلام دی دغه هجرتم د سنه د ځمکې نه اسمان ته او د هجرتم دغه خلقتم د خاور نه او به پلارو دسو دغه خلقتم به پلارو او د عیسی علیه السلام خلقتم څه دی به پلارو ثم قال له پیدا کړی الله تعالی دلره د خاورنا ثم قال له كن فيكون بیا حکم یو کو په حق دا په حق د عیسی علیه په حق د آدم علیه السلام کې چکون چې موجود شا په یکون پس هغه موجود شو کن معنا خیال کړه اثبت نه پيثبت الحق من ربک دا قران پاک حق ته جانب در افسانه ای حبیبا فلا تکم من الممترین مکه کا شک انکو نا دا مسئله د حق دی د عیسی علی السلام په حق کې دی یا د نور پیغمبران فمن حاجک هغه څوک چې تاسو سره حجت بازی کوي پدې کې من بعد ما جاءک پس لاغه چراغله تا من العلم د وحینا تاسو سره بیا حجت بازی کوي او د عیسی علی السلام په شان کې ګستاخی کوي فقلت ورتوا ندعو ابنانا من براو زامن خپل وابناكم تاسو غواړی زامن خپل ونساءنا من براو غړو بی بیان خپل ونساءكم تاسو غواړی بی بیان وانفسنا من براو غړو زوات خپل وانفسكم تاسو غواړی زوات خپل لا شپته کسان د کوم ځای د نجران چې دا پښپېتو او خانو باندې سوار راغلو خیال کړه پدې کې وسوار لس کسان شو هغه رئیسان اوریکا یو مخ ته شو عبد المسیح او اهم حارثو ابو حارثو یو پکې شیطانو نه شیطان نه سید یو پکې سیدو بل پکې ابو حارثو ابو حارثه دا د مدرسې محتممو خیال کړه دا د نجران د یو د عیسایانو د مدرسې سو محتمم دی مدینه منورې ته وې د ماجیګر په ټیم کې راغله نماز ټیم شو ندی مشرق ته چې کم دینه مونږ کو مشرق ته مونږ خیال کړه او بیا ابو حارثه پدې کې غټ عالم یو پکې عاقب هغه خبره د عیسی علی السلام په باره کې شروع کړې نبی علیه السلام چپته او هغه یو پکې وی عیسی علیه السلام هغه عین الله دی او بل عیسی ابن الله دی هغه بل ثالث ثلاثه دی
چې کم یو تنوی چې عین الله دې پوښ وکړه ها وستا څه دلیل دی چې عین الله دې ویحیی الموتى و عیسی علی السلام په مړي ژوند کول کنه ها څنګه چې الله مړي ژوند کوي پوښ وکړه یبرئ الاکمه والابرص ويحيي الموتى باذن الله د خټنه مرغیم جوړه کړی و پوښ وکړه هغه بل ته وستا څه دلیل دی وې زما دلیل دا دی پوښ وکړه چې دا خیال کړاله د دو ځکه دي چې یو پلار دی یو زوی دی ها الله ته پلار وی او عیسی علی السلام ته زوی ځکه چې بل پلار نه و نه چې بل پلار نه خو هغه شکن دا هغه دلیل دغه شو ادریم ته وستا څه دلیل دی ها وې زما دلیل دا دی چې خدای پاک چې کوم دینه په قران شریف کې آیاتونه را لګلې دي په تورات کې را لګلې دي او صيغه د جمع استعمال کړې دي اورې کنه لکه ان ها ونحن اقرب اليه من حبل الوريد امرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ټول صيغه د جمع معلومیږي دا چې خدای یوازې نه ده دو سره نور سوري ها لکه عقل د جمع صحیح پوښې پک دا خپل دلایل ویل پوښې پک او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته داسې بوکو چې تاسو خپل دلایل پیش کړئ خیال کړه راځي چې مباهله و سو مباهله کو نه حق با هم واضح شي او باطل بم واضح شي مباهله تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو کړو وختل حضرت فاطمه حضرت علی حضرت حسن حسین او صادر په تپاس واچو ها اولای ها اهلی بد زما اهل بیت دي ها تاسو خپل سلور کسان اگر اوړی او راځي چې مباهله وکړه خیری کوما ها او تاسو به امین نبتهل ها فنجعل لعنة الله على الكاذبين ها دې مشوره وکړه عاقب ابو حارثه ها دې مشوره وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی زمونږ دا څه خوخه چې مونږ لګ جرګه کوخه ها وی وکي جرګه کړه او شی به کړه عاقب وته وی ګوره تاسو خپوي چې سړی یقینا پیغمبر دی ها ټوخه پکې نشته دی خو کده خیری وکړلې نو ګوره بیا زمونږ واپسی نشته دی ها ضرور کسانو په دې ځای باندې ډېرې کیږي اوس خو هم خپل د چرڅکو خیال کړه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی یاره کومګه جزیه ومنو او تاسو ته چې کوم ټیکس ترکو نو څنګه وای ها هغه ټیکس ها دې په ځان باندې مقرر کو خیال کړه او جنگ ته تیار نش ها مباهله پری خو د خانه دا غي ذکر فمن حاجک فی الحق من ربک دا قران پاک حق دې جانب درفستانه فلا تکم من الممترین تمکه غد شکون کنا فمن اغسوک حاجک فی چتا سره دلیل بازی کوي فيه پشان د الله کې من بعد ما جاءک من العلم پس لاغه چراغ لتا توحید فقلت وتوایا تعالوا راشی اے يهوديانو ندو ابنا انا من براو وارو زامن خپل وابنا کوم تا تر وړې زامن ها ونساء انا من براو غرو بی بیان خپل ونساء کوم تا تر وړې خپل بی بیان وان فسنا من براو غرو ذاتو نخپل او تاسو وړې ذاتو نخپل ثم نبتهل بیا بخیری وکو ابتحال ستویل شي التجاء کامل تا التجاء فنجعل لعنة الله من وغرذو لعنة الله تعالى على الكاذبين فدروجنو ان هذا له القصص والارض قران پاک دا بیان حق ته قصص تویل شي بیان ها یو قصص ته ها قصص خو جمع د قصتون ما من اله نشته معبود برحق الا الله مگر یو الله دی وان الله له العزيز الحكيم بشک الله تعالی غالب او حکمت والا فإن تولوا قد اعراضكم فإن الله کدی اعراض کو مباهله ته تیار نشو فإن الله علیم بالمفسدين بشک الله تعالی عالم دی په فسادیانو باندې دهشتګر الله خپې جنې ښا دهشتګر خپې جنې غیله په سزا ور کوي سبول ور کوي ها سزا به ور کوي ان شاء الله زمو یقین دی مشرف په خدای تبا کوي قل یا اهل الكتاب او اے حبیبا یا اهل الكتاب اے اهل کتاب تعالوا راش
الا کلمتین یو کلمې تا سوای بیننا چې برابر ده پمن زمون کې راشي چې دا اتحادی کلمه وایو اتفاقی کلمه وایو چې هغه برابر ده پمن زما او تاسو کې هغه متفقه کلمه صدا الله نعبد الا الله چې موږ به عبادت نه کوو مگر دی او الله ولا نشرک به امون بشرک نه کوو به په الله باندې شی اند یو شی خیال کړه دا د تبلیغ چل الله تعالی منتخی ها خیال کړه چې به مسلمات پیش کوي خلق تسم پیش کوي مستچ خبره خلق ته پیش کوي چې هغه مسلماتی چې پاغوی باندې ګرانی گینا خیال کړه او لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتون چلیګل هرقل تا د مسلمات او خاطی وتلېګ نجاشی تا کسرا تا او چاته دغه شان چې کوم د یمن بادشاہ تا ټول ته اتفاقی خاتون لیکل ولا يتخذوا نبنشي بعضنا بعض زمونږه بعضن اربابن بعض په خدایانو سره من دون الله ما سوا د الله شرک باندې کو مونږ با بعض ته خدای نه وایو فإن تولوا کچری دی اعراض کو دا شرطونه قبول نکړل فقولوا شهدوا تاسو ورته وای گواه شئ تاسو بأننا مسلمون بشک مون تابعدار یو د حکم د الله مون موحدین خیال کړه نبی علیہ السلام هرقل ته کوم خط لګلو سي وتوي من محمد عبد الله ورسوله من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى سلام على من اتبع الهدى او شي به کنه موږ یو طالب امتحان ورکاو په اخر کې چې پرچې ولي کله په اخر کې وی سلام علی من اتبع الهدى هغه مولوی څه وته پرچې ولرات کړل په شی به کنه چې څه کافر مچ ته ماته چې کوم نه سلام علی من اتبع الهدى لیکي او کنه او بیا ورپسې اما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام اے هرقل زه ته دعوت تر کوم په دعوت ته اسلام سره اسلم تسلم مسلمان شه بچ پشه یؤتک الله اجرک مرتين الله تعالی دو ځله اجر درکې یو دا چې د خپل پیغمبر کلمه دی ویل بل دا چې د دې پیغمبر کلمه وه فإن تولیتا اکچرتا مخ وګرځاو زما دعوت ته قبول نکو فإن عليك اسم اليريشيين بیا د عیسایانو ګناه در باندې هم دی ازما د انکار ګناه به در باندې هم دی او بیا ورپسې یا اهل الكتاب د آیات کریمه ولیکو دا دعوت ته چاو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هرقل د روم ته یا اهل الكتاب اے اهل کتاب لم تحاجون ولتاسو جګړې کوي په ابراهیم په شان د ابراهیم علیه السلام دی بوي ابراهيم عليه السلام زمون په دین دی الله فرمای دروغ ولې وای وما انزلت التوراۃ حالان کې نه ده ځان نازل شوی تورات والانجیل او انجیل الا من بعده مگر رستو د ابراهيم عليه السلام نه دا غډیر رستي کتابونه دي عیسی عليه السلام خو په زرګونو کاله مخکې د موسی عليه السلام نه تیر شوی دی افلا تعقلون آیات تاسو عقل نه لرئ ها انتم هؤلاء خبردار شئ اے یهودیانو حاججتم فيما لكم به علم تاسو دلیل بازی وکړه حجت بازی وکړه فيما لكم به علم په خبرو کې چې تاسو لر پاغه باندې علم دی خطاب یا فرنګیانو ته دی او یا يهودیانو ته دی یا دواړو ته دی چې تاسو هغه خبرو کې حجت بازی وکړه چې تاسو لر پاغه علم شته چې هغه د موسی علیه السلام هغه خوارق دي معجزات دي د عیسی علیه السلام خوارق معجزات دي دا خو یقینا صحیح دي فلمتو حاجونا ولتاتو حجت باجی کوي فيما پاغه خبره کې لیس لکم به علم چې نشتا سره پاغه باندې علم
هغه شي کولې حجت بازی کوي چې تاسو ته علم نشته دي هغه دا چې يهوديانو به وي مونږ بل ورځې یا به شل ورځې په جهنم کې بیا بنئ دغه به علم خبرې دي یا پیرانګیانو سوي پیرانګیانو وی چې دا الله سره عیسی علی السلام هم شریک دی او حضرت مریم هم سره شریک ده والله يعلم وانتم لا تعلمون الله علم دی او تاسو ته علم نشته ما کان ابراهیم یهودی انه ابراهیم علیه السلام په مذهب د يهودا ولا نصرانی او نه په مذهب د نصرانیانو ابراهیم علیه السلام خود ټول نیکه دی مشر دی ولكن كان حنيفا مسلما لیکن اغا اوریدونکو دا د باطل نه حق تو حنیف ستویل شي میلان کوونکو د باطل نه حق مسلما او د تابعدار د حکمونو د الله او ما كان من المشرکین نو د مشرکانو نه ان اول الناس بشک اقرب د خلقنا بابراهیم ابراهیم علیه السلام تا للذین اغا خلق د اتبعوه چې د اتباع کړی دا ابراهیم علیه السلام ته ډیر نږدې او ډیر مقربین څوک دي متبعین داغه د زمانه صحابه کرام داغه د زمانه صحابه کرام وهذا النبي او ډیر اقرب ابراهیم علیه السلام ته دا نبی دی کم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولی د فصل وختم پوش کې پیدا شوه د چا د ابراهیم علیه السلام فصل وختم والذین آمنوا او ډیر اقرب ابراهیم علیه السلام ته ایمان والدی چې په دې پیغمبر چا ایمان راوړې دا اقرب دی ابراهیم علیه السلام والله ولی المؤمنین الله تعالی ولی او دوست د مؤمنانو الله د مؤمنانو دوست دی مؤمن دا چا دوست دی د الله دوست دی خو شي به د خدای ولی تبلیغیان سوی د خدای ولی بل خبره کوي که خکې کنه روشي به کنه چې تبلیغیان د الله ولیان نشو رسول کی روشي به کنه ودت طائفه من اهل الكتاب غواړي یو ډله د اهل کتابونه لا یذلونکم چې تاسو گمراه کی ګوره اهل کتاب په دې کوشش کې دي چې دا مسلمانان سکی گمراه کی دا لو په معنا د لیت سره دی ښا یو لوی شرطیه دی یو لوی تمنایی دی دا په معنا د لیت سره دی وما یذلون دی نه گمراه کوي الا انفسهم مگر ځانونه خپل وما يشعرون حالان کې دي نه پويږي یا اهل الكتاب اے اهل کتاب ولم تکفرون بآیات الله ولي کفر کوي پایاتونو د الله تعالی باندې وانتم تشهدون حالان کې تاسو شاهدان یې تاسو خپويږي چې دا قران پاک بر حق کتاب بیا ولي انکار کوي یا اهل الكتاب اے اهل کتاب ولم تلبسون الحق ولي شریک وي حق لرا بالباطل بالباطل شرع خپېژنه چې تورات حق کتاب دی ولي تحریف کوي حق او باطل شریک وي وتكتمون الحق ولي پټوي تاسو حق لرا دام د لما ماته حد بخا لما تلبسون ولما تكتمون ولي پټوي تاسو حق لرا وانتم تعلمون حالان کې عالمان یې خیال کراله مطلب دا دی چې د علم او د شهادت با وجود انکار دا ډیر قبیح دی خیال کراله دا څه دی دا ډیر قبیح دی ادا څنګه دی چې وسره شهادت نه کوي یا علم ورته نه نو کفر جایز دی نه که وسره ته علم نه یمو بیا هم کفر جایز نه دی خیال کراله ځکه جهل په اسلام کې عذر نه دی وقالت طائفه اويد يودلي من اهل الكتاب ذا اهل كتابنا امنوا بالذي انزل على الذين کا يهوديان یو سازش وکړو د خپل شاګردانو ته وی دا چې چلو کوي کنه د مسلمانانو خواله زیر ازای سبقونه وسره یو ځای وای او چې ماجیګر شي کنه الکه تاسو په دې ترجمه کې خدا دا غلطی ده تاسو په دې حدیث کې خدا دا غلطی ده یرا دا څه شکمن اون ته کې دین دې تاسو نصار کې په ایمان راوړی او ماخام کې څه کوي کفر کوي دا نور خلق به وطن بیږي دا میان وته نه
امیان به ته نه وته میږي چېرې دا خو ګوره مولیانو ته نه انکار وکړو معلومه دا شوله چې دا څه ولې پنځپیریان دوه ډلې نه شو یو زمونږ ملګری شو او یو د چا د چاچا پوه شوې به کنه نو دا شک پیدا کوي څه کوي شک پیدا کوي په خلقو کې پوه شوې به کنه چې د خلقو د یقین څه شي یقین ختم شي دا چلی سه به شروع کو پوه شوې به کنه آمنو بالذي ایمان راوړی په هغه کتاب باندې انزل نازل شوی دی علی الذین آمنو په ایمان والو باندې چې هغه قران پاک دی څو وخت ایمان راوړی وجه نهار په سر د ورځ کې په مخ د ورځ کې ایمان راوړی ان سار ټیم کې وکفرو بیا کفر کوي اخر او په اخر د دې کې الکه ما خصاصو مدرسې ته تلو ما اساسو د مولیانو هغه خبره مور له خوا ټول سمن غړت خبره وي پوه شي به کنه لعلهم يرجعون خای چې دا نور خلق واپس شي ولا تؤمنوا او دا چلی وتوخوخه ولا تؤمنوا او تاسو یقین مکوي الا لمن مگر هغه چاته تبع دینکم چې ملګری د دین تاسو وي دا هغه خلق خبره معنی چې هغه تاسو سره په دین د کفر کې څه کیږي شرکت کوي قلت ورته وای اے حبیبا ان الهدى هدى الله بشک هدایت کامل چې ده هغه هدایت ته قران پاک دی هغه هدایت الله دی چې هغه قران پاک دی ايو تاخذ مثل ما اوتیتم د دې وجنه دی دا خبره کوله ايو تاخذ مثل ما اوتیتم چې ورکې دی شی یو پیغمبر ته په مثل دا کتاب باندې چې تاسو درکړې شوی دی د دې لپاره پیدا کېد او دا پرې به کا او دا طریقې جوړه کړې و چې دا دې پیغمبر ته ولې دا قران پاک ورکړې شوی دی چې ورکې دی شی یو پیغمبر ته په مثل دا وحی باندې چې تاسو ته درکړې شوی دی یا د دې وجنه دا حربه استعمال ولا د دې وجنه دا حربه استعمال ولا او یحاجوکم عند ربکم چې دی به حجت بازی کوي په نس تاسو باندې په نس درب باندې چې ګورای کچری تاسو د دې سره مکمل ایمان قبول کړئ بیا په پورز د قیامت باندې د دینور سره حجت بازی کوي ځا مسلمانان چې بای کدا دین حق نه وین ولې بده سه يهوديانو مانو ولې بده سه پیرانګيانو مانو نو سبب د سره دوی سکي حجت بازی به کوي دلیل بازی به کوي چل به باندې راځي نو دا چل ول وسره کوي او ایمان مراوړي قلت ورته وای اے حبیبا ان الفضل بيد الله بشک فضل پلاس د الله تعالی کې دی فضل څه دی چې واحد چا په اختیار کې دا د الله یؤتیه ورکی الله تعالی دی وحی لرا من یشاء چاته چیرا دوش والله واسع علیم الله فراخ ورکون کې دی عالم دی یختص خاص کې الله تعالی برحمتي پر رحمت فل سرا من یشاء چاته چیرا دو والله ذو الفضل العظیم الله تعالی خاوند فضل کامل دی ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤدي اليك دا مذمت د يهود الله تعالی ذکر کړ الله فرمایي چې ټول يهوديان داسې خبيثان نه دي ښا سپک صالحان پرهیزګارا او شان والا شته دي پوښي به کنده عبد الله ابن سلام شو اسد شو اسید شو ثعلبه شو دا څه دو درش کسان په يهوديان کې مسلمانان شو ومن اهل کتاب بعض د اهل کتابنا من اغسودي ان تامن هو کچرته امین وګڼي بقین توارن په پورا خزانه سرا کده ته قنطوار ورکه قنطوار څه ده 1200 اوقیه یو اوقیه سلويخ درهم ده ضرب ولا ورکه پوښه به کنه نو 48000 درهم ته نه جوړ شو څه نه جوړ شو 48000 درهم اورې کنه ادونیم درهم یو تولس پینځر دی نو کدا چې اندازې لګوي دینه 60 लाख سپینځر ته نه جوړي 60 लाख روپۍ ته نه پاکستاني جوړي خیال کرا لگا نه بازه پدې کې دا چې امانت والا دی کته سره 70 लाख روپۍ امانت کې
اب تا ته پورا ادا کوي یؤدیه الیک ادا به کی تا ته په کامل سره ومنهم باج پدی کې من هغه څوک دی ان تامن هو کته چرته امین وګڼي به دینارن په یو اشرفای سره ځنی پکې داسې کمزوري دي کته وسره یو اشرفای امانت کې لا یؤدی الیک ادا بین کی تا ته الا ما دمت علی قائما مگر چې ته همیشه ولاړې دتا چې ته همیشه دتا په قیام سره اله بیر در کی چې دروازې نه خوځيږي ها چې د دروازې نه خوځيږي دا چل زمونږه والی سواتیز د کړو پوښې به کنه چې راپورټ پوتمو شو چې پلانکی سړي څه چل کړي دی قاتل کړي هلکه سلويخت نه سوکې پکې نه وای اصله په پټ شو کنه مفرور شو اوس پاکستان کې خدا چل خچلی یو سړی چې قتل وکي جو څه چلو کی مفرور شي پوښې به کنه بیا حکومت لای چل نه ورتي دا چل چې کوم د دې آیات نه چای ځکه کړو والی سوات دې ځکه کړو پوښې به کنه زما د یادو خبره د سلويخت کله سوکای به په قاتل باندې کینه ولا شارو بیگا به تنه چرګان غوښتو نه قاتل کچره باسمان ته خطلو ته سبا برا کوس شو بیگاله برا کوس شو پوښ بیا وا سوکې به تنه اوچا تکړه او د بجیل تلاټ څه چل به بیا بیا پانسی کو نو والی سوات دغه جیل شو کنه هغه د 500 نم سختو 3 کال جیل بو او 3 کال کې به هغه لیونه شو څه لیونه بشو بیا به روز جون پاتې نشو خوش ما په خپل دولی ونی لیدلې چې داغه په جیل کې باندې ونی شو بیا صاحب یو خدلته وو چغه بایواله پاګه چغه کې مړ شو پکټ پوری تړلې وو پوښې پک ذالک بانهم دا په سبب د دې سره بانهم قالو چې بشک دی ویلو لیس علینا فی الامین سبیل نشته په مونږ باندې فی الامین نشته په مونږ باندې فی الامین په حق د امیانو کې سبیل سلارو سګناه دی بوي چا دی يهوديانو او د اهل کتابو چې مونږ خو مولیان یو ادمونګه د بامبالانو مال سوخري د هندوانو مال سوخري بامبالان پوښې به کنه نه په مونږ باندې سګونا نشته کده دی مال مونږ وخرو کنه نه سګونا نشته اوس د امیان وير د مولانو د مال خورده ده کنه څه وای د مولانو مال وي خورده ده اوس مونږ ته چې کم نه سوې مونږ ته چې کم دینو دغه وی پوښې به کنه مونږ ته امیین وای پوښې ورپاسې خبره عکس شوی ده کنه مونږ ته ان پړ وای کنه وای حکومت والا راته ان پړ وای نه د عوام خلقوم وای د مولانو د مال صد خورده ده ورپاسې ويقولون اويدي على الله الكذب فالله باندې دروغ وهم يعلمون حالان کې دي خپويږي خیال کړه دا دروغ دي چیرې په غلا کې څه ګناه نشته دی یا په جبر کې ګناه نشته دی بلا دا سند من او فابعدي چا چې پورا کړل وا د خپل وتقا پرېز وکړه د محرماتنا سنه محرماتنا پرېز فإن الله يحب المتقين بشك الله تعالى من كيد المتقين سرا ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا د يهود بیا مذمت الله ذکر کوي هغه کسان چې اخلي په وعده د الله تعالی سره په قسمونو د الله تعالی سره قسمونه کوي وعده ماتي د صدقه ثمنا قليلا واخلي په دې باندې پیسې لګي خیال کړه آیاتونو کې تحریف کوي اولئک دا خلق چې لا خلاق لهم نشته برخه د دې لپاره په آخرت په آخرت کې په آخرت کې د دې هیڅ حصہ نشته ولا يكلمهم الله بخبرونه کې د دې سره ولا ينظر اليهم انا بدی تنظر د رحمت وکي يوم القيامت په ورځ د قیامت ولا يزكيهم نب پاک کی دي لرا مؤمنان با پاکي مؤمنان با پاکي جهنم ته به بوزي اول خو به د جهنم نمخ کې مخ کې پاک کی څنګه به پاک کی داسې شال تبه شفاعت وش خیال کړه په شفاعت سره به معاف شي یا چې په پولیس ورات تیریږي خموشن کدوشن لاسونه خپې به زخمی شي په زخمی حالت کې به ورپوري دي جنت ته بلاړ شي یا به جهنم ته ارتاو شي
دا جهنم ته داخلېدلو سره به چې الله بیا او څلورم ادا میاد به مو ورکي چې په دغه میاد هغه میاد به تیر شي په دې سره به د ګناهونو نه پاک شي حدیث کې راځي